السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه ماشومانو خیر طبیعت تم خدي د دې ماشومانو ما ته ډېر کالونه کېږي، کالونه راځي. اوس چې کم ماشومانو کالونه کړي دي معاذ زه راته کړی، خو ده ما نه یو واقعه غوښتې ده. هغه واقعه به انشاءالله زه بیانوم. هماغه د بچیا زه به واقعه بیانوم. ښه تا ما ته ویلي چې د خالد ابن ولید قصه راته وکړه، نو هغه خو به انشاءالله زه وختن په وختن خامخا کوم. ولې زه تاسو ته مخامخ چې راځم په دې سکرین نو تاسو ته قصې کوم. د ماشومانو خپلې قصې وي وړې وړې، لکه نن ګوره ما یو کومه قصه راوړې ده. یو عقل دی یو قسمت دی. اوس عقل ښه دی او که قسمت ښه دی؟ خو رحمان بابا پې ډېر ښکلی شعر هم ویلی دی چې عقل مه غواړه بخ غواړه ای رحمانه، عقلمند د بختورو غلامان. نو معلومه دا شوه چې عقل مه غواړه، او دا یقینا چې دا صحیح خبره ده. د رحمان بابا اشعار دې کې خو څه شک نشته، ځکه صحیح ده چې بعضې سړي له الله پاک دومره دا دنیا ورکړي چې عقل یې نه وي، نه په خبره پوهېږي، نه ناسته پاسته د سړیتوب وي. دومره مال حال به الله ورکړی چې څه بېحده سیوا بل صاحب به وله خبره ټیکوي چې نه جي د حاجي صاحب دا مطلب نه و، د صاحب دا مطلب نه و. خو چې قسمت دې بیدار شو نو نه بدرنګ او نه بې ساعتي. او دا واقعا ناشنا ده. ښه مولوي صاحب دی او هغه کور کې اوبه غواړي. ښه د عقل او د قسمت ته دام. اوس د مولوي صاحب عقل شته، علم ډېر دی، دولت نشته. نو ښځې ته وایي چې ما له کټوري کې اوبه راکړه. نو چې بیبي ولا کټوري کې اوبه ورکړي، اوس دا مولوي صاحب لګیا دی د اوبه څکي، ټولې په دې وخت کورالي. نو بیبي ته وایي چې لږ روغ کټورۍ به دې کتلی وې، نو د څکلو اوبه مې وغوښتې، په هغې کې به دې راکړې وې. دا خپله بیبي دې مولوي صاحب ته وایي چې او مولانا صاحب ستا په کور کې د سرو د سپینو زرو لوښي پراته دي چې ما هغه راخیستی وې او تا له مې اوبه درکړې وې. وی دا مولانا صاحب ډېر زیات خفه شو، ډېر زیات خفه شو. او دا حقیقت دی. ښه انسان چې سهار د کور نه خفه راوځي د ده ټوله ورځ خفګان وي. نو د کور نه په خوشحالۍ زنانو ته هم دا اپیل کوم چې ګورې خپل خاوندان په خوشحالۍ رخصته وي. اوس عقل او قسمت د مولوي صاحب سره عقل ډېر دی، قسمت یې کار نه کوي. ویل زه ډېره ښه ده دا به م واورو. بهر راوتی دی چې بهر راووته یو دیوال دی چې هغه داسې دی، تاسو وګورئ دا څنګل ته دا دیوال مکمل داسې دی. نو مولوي صاحب دې کور ته ور وټکولو، د کور نه خفه راووتو چې ور یې وټکولو. مولوي صاحب ورته وایي دا دیوال داسې سیده کې ګلکاران پې پوهېږي، دا شی ته یې لاړ وګوره څومره دننه شو. د بعضې سړي پوز هم ډېره غټه وي نو چاجی یې بار کړي، دا د الله کار دی. خو دا څنګل دا ته وګورئ اوس صحیح شو. نو دا صاحب ورته وایي مولانا صاحب که ستا د سپینو او د سرو زرو قچرې په دې لاره راغلې نو دې دیوال له بیا داسې دیکه ورکړه، زما دیوال وغورځوه، تا ته اجازت دی. مولوي صاحب ډېر زیات خفه شو چې کور کې راته داسې خبره وشوه، بهر هم وشوه. نو دی راغی یو نیر سره یو سیند سره داسې کېناستې، په ډېر سوچ او فکر کې دی. څه ګوري چې مولوي صاحب ته یو سړی ودرېد، یو شخص دی خو ډېر اعلی اسوه سره دی، یعنې په اسونو کې ښایسته اس دی، د سره ښایسته سورلي ده او ښایسته مزېدارې جامې اچولي دي او ډېر اعلی تاج یې په سر دی، یعنې باچا دی. وی مولانا صاحب اس یې پټکي په سر کړي دي که څه علم شته؟ هغه وایي جي الحمدلله چې د قرآن او د حدیث علم دی نو موږ له الله پاک صحیحت یې راکړې ده. ګوره د عالم دا دعوه هم نه کوي چې الحمدلله زه عالم یم، داسې نه وایي، وایي چې څه د علم د قرآن او د حدیث صحیحه ده الله پاک ما ته راکړې ده. ویل ما ته مسله پیښ شوې ده. او څه مسله ده؟ وایي ما خپلې بیبي ته طلاق ویلی دي خو که ته د سپوږمۍ نه زیاته ښایسته نه یې. مولانا صاحب خوشحاله شوی دی چې زه د خیره مسلې جواب خو ما ته یاد دی،
د شر څلور دلایل دي. نمبر 1 پکې قرآن دی. د قرآن نه به ورته زه ثابتوم. نو دی راغې مولانا صاحب کېناستې ده ورګه ویل د شر څلور دلایل دي، خو نمبر 1 چې قرآن نه درته ثابته کما. نو تاسو به بیا مانه بل دلیل غواړئ. نو انشاءالله لیمانو وي چې د قرآن نه یو خبره ثابته شي، نو بیا به بل دلیل کم ځای نه پکاري. نه ویل دا بهترین دلیل. ویل جی زه تاسو سره ځمه، خو الناس باللباس زما لباس کمزوری. تاسو وګورئ چې کم خانان وي او یا کم یو عالم ډیر جید عالم وي د 50 لاک روپو ګاډي کې راشي او داسې کپړې هم ښایسته وي، نو عالمانو ته خو ټولو ته پاسئ، خو دوی ته بیا خلک ډیر زیات ولاړي و یاره دا ډیر جید عالم راغی او داسې دی واغل. خو دا یاد ساتئ دا زما یو ساده غونتې خبره ستاسو د وړاندې چې د عالمانو ډیر قدر کوئ. که د 50 لاکو ګاډي کې ګرځي دعا ورته کوئ چې خدای دله د کروړو روپو ګاډی ورکړي چې عالمان هم ښایسته تاسو به هم پرې ښایسته یې. نو خلک ورته پاسېده، اعلی کپړې دي، اعلی اسې ورکړی دی او اعلی پیزارې دي مزېدار. علما کرام ټول ناستې دي. ویل جي تاسو فیصله کولی شئ، تاسو زمونږ د سر تاج یئ، تاسو زمونږ مشران یئ، تاسو جي میلمانه یئ. ویل ډېره ښه ده. باچا سلامت څه مسله ده؟ وایي ما ښځې ته ویلي دي چې په 3 طلاقو باندې طلاق یې، خو که ته د سپوږمۍ نه زیاته ښایسته یې. ښایسته نه یې، ښایسته نه یې ګورې ښه ای نه چې زیاته ښایسته نه یې. بس زه دا خیال کړی دی چې هو زما ښځه به څومره ښایسته وي، سپوږمۍ خو رڼا کوي ټولې دنیا ته. دی وایي چې علما کرامو ټول واورئ، اجازت دی او جي اجازت دی. دی وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. دې دې ته چې راورسېده لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. باچا سلامت مبارک شه، ستا بیبي پتا طلاق نه ده، ستا بیبي د سپوږمۍ نه، د ستورو نه، د هر قسم مخلوق نه الله تعالی فرمایي چې ما انسان ډیر ښایسته پیدا کړی دی. لقد کرمنا آدم. ګوره زه په دې قرآن کې دا ذکر شوی دی، رب العالمین منګ او تاسو ته ډیر بهترین ویلی دي، او تاسو او منګ او تاسو خو د خپل قدر نه یو خبر، د قرآن نه بس خبر شو، د عالمانو د قدر نه بس خبر. خو خبره راغونډومه دی باچا سلامت ویلی چې ستا بیبي پتا طلاق نه ده، لہذا ستا بیبي د سپوږمۍ نه ډېره ښایسته ده. نو دا صاحب وسوی باچا ولا یو جام راوویستو، داسې جام. ویل باچا ورته دا د سرو زرو لوښی دی ښه. وی یره که باچا سلامت ماله هر څه راکوي، خو دا جام دا ماله راکوي چې زه لاس کې ونیسم، چې زه کور ته ورشم او خپلې بیبي ته ووایم چې دا واله ما ته دې پیغور راکړی چې ستا په کور کې د سرو زرو لوښي نشته، دا د سرو زرو کټورې دی ښه، او په دې به زه اوس داسې وبس کمه. نمبر 1 باچا سلامت ویل دا چې څومره لوښي دي د سرو زرو دام را کوز کوي، د سپینو زرو لوښي دي دام را کوز کوي، څومره قچرې چې ولاړې دي دا غونډې مولانا صاحب نه قربان شه. لہذا زما ښځه هغه ما سره پاتې شوه، زه خوشحال یم، په خوشحالۍ کې وله دا انعام ورکومه. مولانا صاحب کټورې لاس کې نیولی دی، اول خپل ګاونډي ته وایي دروازې ورته وټکوله، ویل دا داسې دیوال چې دې کړی دی دا وران کا، مازدیګر ټیم دی، زما د سپینو زرو او د سرو زرو قچرې را روانې دي. کور ته را ننوتو، السلام علیکم، سلام په بیبیانو اچوئ ښه. موږ تاسو ګورئ په ښځه سلام نه اچوو، شرمیږو، شرم به نه کوئ. نبي علیه السلام فرمایي کورونو ته چې ځئ اول سلام اچوئ. نو چې سلام یې واچو، بیبي دا د سرو زرو کټورې دی او ماله پکې اوبه راکه، ما ته دې ویلي سهر چې یاره تا کره د سرو سپینو لوښي دي، نو دا نور د سلورو لوښي دا کمزوري لوښي دې راکوز که، ډېرې قچرې را روانې دي او دا لوښي دلته سنبال که. زما په واقعه پوه شوئ. نو دا مولوي صاحب نصیب را بیدار شو،
نو عقل او قسمت به ان شاء الله بل واقعا ده ابدا ته په بل وخت کې ذکر کم. ماشومانو د پاره خسته سوال می دار وړي دي د دې نه مخکې می په بل ویډیو کې سوال کړي، اوس دا سوال ووري. ماشومانو ته ویم ښه ګورې لویو تعلیمانو ته پوهه خلکو ته نه ویمه چې یاره هغه کم څلور فرشتې دي چې هغه مقربې فرشتې دي، د هغې نومونه راته خالي په ټلیفون په ذریعه موبایل په ذریعه وښایئ. زما د موبایل نمبر دی 0312 83 83 53. ماشومانو ښه ښایسته وګورئ او شعر یې کوئ. السلام علیکم.